بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. ناظرین، نن په ویلاګ کې به موږ چې د کوم سوال جواب ورکوو، هغه سوال دا دی چې ایچ پی وی یا هیومن پیپیلوما وایرس دا سړو کې هم پینایل کینسر یعنی د مخصوص عضو کینسر کوي، د انل کینسر یا د ډک امتیازو ځای کینسر کوي، او د نه علاوه د خولې کینسر هم په سړو کې کوي، او په سړو کې چې د جینیټل وارډز یعنی دانې چې په تش امتیازو ځای باندې راوخیږي دا کوي. نو بیا آیا ایچ پی وی ویکسین یا هیومن پیپیلوما ویکسین سړو ته ورکول پکار دی که نه دی پکار؟ دا ډیر اهم سوال دی او ډیر بهترین سوال دی، او چې ما نه چا دا سوال تپوس کړی دی، زه هغوی ته شاباس ورکوم چې ډیر امپورټنټ سوال یې کړی دی. که د دې سوال زه تاسو ته په یو سمپل یو لاین کې جواب درکم، نو بالکل ایچ پی وی ویکسین یا هیومن پیپیلوما ویکسین دا الکانو ته هم لګول پکار دی او دا سړو ته هم لګول پکار دی. نه صرف دا چې دا جنکو یا ښځو ته لګول ضروري دي، دا الکانو ته او سړو ته هم لګول ضروري دي. زه دا ولې وایم؟ د دې پسې ریسرچ څه دی یا د ریسرچ څه وایي، ساینس څه وایي، هغه به تاسو سره زه وړاندې کوم. لومړنۍ وجه خو دا ده چې هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین چې کوم دی دا کینسر په سړو کې چې کوم کینسرز کېږي هغه بچ کوي د هیومن پیپیلوما وایرس نه. او هیومن پیپیلوما وایرس نه چې کوم کینسرز په سړو کې کېږي هغه زنانو کې هم ته پته ده چې دا د بچې دانې کینسر کوي، او په سړو کې هم دا کینسر کولی شي چې هغه پینایل کینسر یا دا عضو تناسل د مخصوص عضو چې دی د هغې کینسر کولی شي. د نه علاوه انل کینسر یعنی دا د ډک امتیازو د کولمې خوله چې کومه ده د دې هم کینسر کولی شي. دا په ښځو سړو دواړو کې دا کینسر عام دی، خو په سړو کې دا کینسر زیات عام دی، خاص طور په هغه سړي چې کوم بهر په سوسایټي کې د سړي سړو سره خپل جنسي تعلق قایم کوي، هغې کې دا ډیر زیات دی. د نه علاوه د خولې کینسر هم کېږي، دا چې کوم دی په جنسي تعلق کې دا لږ بیراوروي کېږي چې کوم داسې اکشنز کېږي، نو هغې له وجه نه دا د کینسر دا جراثیم چې دی دا خولې ته ورسي، نو دا مری کینسر کولی شي، د ټونسلز کینسر کولی شي او د جبې کینسر کولی شي. او دا کینسر هم چې دی دا زنانو مقابله کې سړو کې ډیر زیات دی. د نه علاوه دا په ښځو سړو دواړو کې جینیټل کینسر هم کې جینیټل کینسر چې کوم یعنی د پټې حصو باندې چې کومې غوټې کېږي هغه هم کولی شي. درېیمه وجه دا ده چې د دې چې کوم د یو چین آف ترانسمیشن دی، یعنی یو سړي نه بل سړي ته چې څنګه دا هیومن پیپیلوما وایرس خورېږي، نو که کومه سړو ته هم دا ولګو، نو دې نه بعد چې کوم دغه چین دی یا کومه سلسله ده چې دا یو سړي نه بل سړي ته خورېږي، سړي نه ښځې ته خورېږي، ښځې نه سړي ته خورېږي، او سړي نه بې سړي ته خورېږي، نو دا چین به مات شي او سوسایټي کې به کسانو ته د پروټیکشن زیات ملو شي. د نه علاوه دا هم ضروري ده چې سړو ته هم داسې ضرورت دی چې هغه هم د دې جراثیم نه بچ شي. که 50 باندې سړي جنسي میلاپ وشي داسې زنانه سره چې د هغې ته هم دا انفیکشن وي، نو د هغې نه سړي ته کېدی شي دې دپاره پکار دی چې سړي د هم د دې انفیکشن نه بچاو دپاره ویکسین هغوی ته ولګي. که موږ ګایډلاینز وګورو یا چې کوم مطلب دا غټ غټ ادارې دي، مثلا ورلډ هیلث ارګنایزیشن، هغه ګایډلاین دا وایي چې هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین دا هلکانو جنکو دواړو ته پکار دی، او 9 نو واخله 14 کال عمر پورې چې هغې نه مخکې چې دوی خپل جنسي لایف شروع کوي، نو دا پکار دی. د امریکا چې کوم دی غټ ارګنایزیشن دی CDC یا کمیونیکیبل ډیزیز سوسایټي یا د هغې چې کوم کنټرول سوسایټي ده، هغه هم دا وایي چې دا ویکسین دواړه
لکانو جنکو ته لګول پکار دي، بلکې هغوی خو دا 11 نه واخله 12 کال عمر پورې ریکمنډ کوي، ځکه چې په امریکا کې او بهر چې یورپ کې چې دی سیکشوال لایف هغوی چونکې هغوی دا پابندي د مذهب طرف نه نشته، نو هغوی لږ زر شروع کړي او کمیونټي کې اوپن سیکس دی هغوی، نو دا هغوی چانس ډیر زیات دی. الحمدلله زموږ په پاکستان کې دا نشته. دویم دا دی چې د سړو دپاره کیچ اپ ویکسینیشن که د هغه داسې ریسک وي هغې ته، یا هغه دا برتاو بیهیویر داسې وي چې هغې کې ریسک وي چې دته به انفیکشن وشي، نو 26 سال پورې هم پکار هغوی ریکمنډ کوي چې تاسو ویکسین لګولی شئ. دې نه علاوه که دینه زیات عمري 27 نه واخله 45 سال پورې، نو بیا هم چې دی کیس ټو کیس دا ویکسین ریکمنډ شوی دی. سپیشل ګروپس یا سپیشل کسان دي چې هغه خاص طور باندې دا چې کوم په بهر ملکونو کې دي، یو خدا دې که داسې کسان وي زموږ ملکونو کې هم دی چې د هغوی ته ایمیونو کمپرومایزډ وي، ایچ آی وي پازیټیو وي، یا هغوی ته ایډز وي، یا هغوی ته ایمیونو سپریسنټ دوايي نه ورکېږي، ټرانسپلانټ وغیره کړی دی، نو هغوی ته هم دا ویکسین پکار دی. دې نه علاوه بهر ملکونو کې خاص طور باندې چې د کوم سړو سره خپل جنسي تعلق جوړوي، نو هغې کې هم دوی دا ریکمنډ کوي چې دا ویکسین وکول پکار دی چې دې سره هغوی ته پروټیکشن ملاو شي. نو که زه د ټول ډسکشن خلاصه ووایم تاسو ته، نو هغه دا دی چې بالکل دا ایچ پی وی ویکسین یا هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین دا هلکانو ته او سړو ته هم پکار دی چې ولګي، څنګه چې موږ جنکو ته او دا زنانو ته لګو یا هغې کې نن سبا چې کوم د دې خبره ده، ځکه چې دا نه صرف دا چې د کینسر بچاو کوي، بلکې دې سره جینیټل وارډز د دې بچاو هم دې سره ممکن وي. نو ناظرین دا خو زموږ د نن سوال جواب هو. ان شاء الله راتلونکي ویلاګ کې بعد چې د کوم سوال جواب زه تاسو در کوم یا موږ به جواب غواړو، هغه سوال دی چې د هیومن پیپیلوما وایرس یو سړي نه بل سړي ته څنګه خورېږي. ډېر امپورټنټ سوال دی، ډېر امپورټنټ کوېسچن دی. د دې سوال جواب ان شاء الله موږ ګورو چې دا هیومن پیپیلوما وایرس په سوسایټي کې یو سړي نه بل سړي ته څنګه خورېږي، د دې طریقې څه دي، د دې لارې څه دي، چې څومره پورې موږ ته د دې لارو پته نه وي چې دا څنګه یو کس نه بل کس ته خورېږي، موږ نه د دې بچاو ممکن شاید ځان نشو بچ کولی، یا موږ ته دا انفیکشنز کیدی شي. نو ان شاء الله ما سره اوسئ، ملاویږو به په راتلونکي ویلاګ کې په دې سوال جواب سره چې د هیومن پیپیلوما وایرس یو سړي نه بل سړي ته څنګه خورېږي. اجازه غواړم، خپل خیال وساتئ. خداحافظ.